سلامونه قبول کړئ. زه اسدالرحمن ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره موجود یم. نننۍ ویډیو کې زه ستاسو سره شریک یم. نو قومونه هغه طریقې کوي چې د کم قوم قانون او د هغوی عدالت چې کوم دی هغه سترانګ وي، هغه قومونه ترقي کوي. زه ستاسو سره یو ویډیو شیر کوم. تاسو دا ویډیو اینې په دې ویډیو د پاسه باندې چې په سعودي عرب کې کوم واقعه شوې ده، نو دا داسې کار شوی دی چې د نجران سره تعلق لرونکي یو خاندان دی چې په هغې کې یو محمد مرسل دی، یو د هغه د تره زوی دی. نو د دې خاندان د دغې تره زامنو، یعنی که د تره زامن دي، د ترور زامن دي، خو کزن ورته وایي، د دوی په منځ کې تلخ کلامي شوې ده او خبر دونه ځای ته رسېدلې ده چې دې محمد مرسل لګېدلی دی او د خپل د تره دا زوی یا د ترور دا زوی چې کوم دی دا یې قتل کړی دی. او په هغې په قتل په وجه باندې بیا د سعودي عرب قانون چې کوم دی هغه په حرکت کې راځي او د محمد مرسل چې کوم دی نیسي او هغه ته بیا د پانسۍ سزا ورکوي. چې کله د پانسۍ سزا ورکړی شوې ده، نو د سعودي عرب قانون او اسلام هم دا وایي چې یو به دا کور والا هغه که وغواړي نو معافي کولی شي، دی معاف کولی شي، یا د ده نه په هغې عوض کې دیت اخیستی شي. نو دغسې دغې محمد مرسل د کور والا دغسې فیصله وکړه چې موږ به دغې خپل د تره زوی، د ده د تره زوی دی یا دغه قبیله ده، موږ به لاړ شو، هغوی ته به معافي درخواست وکړو او د هغوی د معافۍ د انداز چې کوم دی هغه ډېر زیات رسېدونکی دی. که تاسو هغه وګورئ نو هغه سړی وي چې بالکل دی د معافۍ دپاره حد کړی دی او خپل د عاجزۍ دغه چې کوم دی هغه یې پیش کړی دی او ډېر په عاجزه انداز باندې زه ستاسو سره شریک یم. نو دوی د خپل کور ماشومان، بزرګان چې په کور کې یا په دې خاندان کې څونه افراد دی هغه تللي دي او د هغوی د کور مخې ته د هغوی ته کته شوي هم دي، هغوی ته ټیټ شوي هم دي او خپل څادرې او هغه یې ورته هم پیش کړي دي. او بیا د محمد مرسل دا زوی هغه وایي که تاسو څونه فدیه غواړئ، دیت غواړئ، موږ درته درکوو او که تاسو څه جرم په موږ باندې ږدئ موږ ورته تیار یو، خو زما د پلار معاف کړئ. ستاسو سره دغه یو اپشن دی او که دغه نه بیا به زما پلار پانسي کېږي. نو دغه ټول سعودي عرب چې کوم دی په هغې باندې د دوی د عمل چې کوم دی هغې له داد ورکو، هغه عمل چې کوم دی هغه د ستاینې وړ وګرځو. نو هغه بل د تره زوی چې کوم دی هغوی داسې فیصله وکړه چې په هغې ټول سعودي عرب خفه شو. دغه جرګې ته چې کومه ده، دغه نانواتې چې کومه ده هغې ته په نقصان ورسېدو. هغوی ووي چې موږ دې نه معاف کړو او قانون چې کومه سزا ویلې ده نو هغه به درته میلاویږي. بیا قانون چې کوم دی قانون ته ګورئ چې په قانون کې نرمي راځي. جج چې کومه فیصله کړې ده هغه به حتمي فیصله وي او دغه محمد مرسل چې کوم دی په 20 سپتمبر باندې درته پانسي ورولی کېږي چې په هغې باندې ټول مسلمانان او خاص کر په سعودي عرب کې د هغه دپاره دواګانې کېږي. دا یو منفرد اندازو. نو دغسې چې کله قانون سترانګي هغه ملک ترقي کوي. که دغه وګوري ټول عوام، ټول سیسټم چې کوم هغه د محمد مرسل سره خو قانون چې کوم دی هغه د سزا اورولې وه نو هغه پانسي ورته میلاو شوه. په دغې وجه باندې دا خلک راوتی وو. موږ هم تاسو ته وایو چې دغسې د ملک قانون چې کوم دی هغه دې جوړ کړی شي، دغه قانون باندې دې عمل وکړی شي، موږ به هم ترقي کوو. او دغه واقعه چې کومه ده ډېر په منفرد انداز د دې نه ډېر خلکو ډېر څه اخذ کړي دي. موږ او تاسو دپاره په دې کې سبق دی. امید لرم زما په دې مقصد او په دې ویډیو په دې پیغام به تاسو پوه شئ. اجازه ترنه غواړم. د لوی الله په امان.